والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. مسألة طهارت د میاه او د نجاست د میاه په وقوع د نجاست سره دا موږ شروع کړو. امام مالک صاحب اعتبار تغییر د اوصاف لره د مقدار لره نه ده. لومبه باب هغه ذکر کړو په تایید د مالکیانو کې الماء طهور لا ينجسه شيء. دین شوافی او د نور ائمه جواب کړ. بے شوافی وینا اول بمقدار تا گوره بے با کم تا گوره کیف تا مقدار او قلتین وینا بیم باب کی داغه دا مسلک بیان. امام ابو حنیفه وی تغییر پرے دا مبتلا بهی کرده او تغییر پا نفس الامر کرده چو با کثیری نو پلیتیگی او چو قلیلی پلیتیگی نو قلیل پا مقدار کی بے فقهاو اجمالا دعوی چه ده پا ده کی ویلو. دا دی دلیل سده دا دی دلیل داده ارم بدو حدیثو که کلامو سندن و متن او دا امام ابو حنیفه دلیل استر تا ذکر کئی مارتا سلور دلائل ویلو اجمالا. اول عنوان دایا لره نهی عن البول فی الماء الراکد. دویم حدیث تا ولوغ القلب. دریم حدیث تا مستيقظ عن المنام. سلورم حدیث تا فارغ. دا بزی پزی راش خودت تا دیو باب خیره اور دا باب تایید دا احنافو کئی تایید پا دے کئی چه حضور مبارکوی پا ولار ابو کی متیاز مکوه دیکھے قلتین و عدم قلتین ندیات کرده او قبل التغییر پلیتیگی ذکر پیوز المتیاز و خوبو تغییر دا اوصاف نراسی معلومیگی دا چه قلتین و عدم قلتین و اعتبار نشتا کوبا کثیری یا جاری یا پا حکم دا جاری کی کثیری نو آغا نپلیتیگی او که دینا کمی نپلیتیگی. باب کراہیت البول فی الماء الراکد. کراہیت مانا دا منع دا کراہیت اصطلاحی نہ دے نو باب منع البول فی الماء الراکد متشاز کول بندی پاوبو راکدو کی حضور مبارک وی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم پاوبو دائمو کی رسڑی منکی ثم یتودع منه چلات بیاو دس کئی. راکد ستوئی اور دائم ستوئی اور حدیث کے دائم اور دباب پر راکد کے خو راکد ولاڑو بوتوئی غیر جاری زد جاری رازی اور دائم ہمیشہ بوتوئی کہ ولاڑی کہ غیر ولاڑی یا ڈن دے ہمیشہ دی. نو دباب کی لفظ دراکت خکی خود او حدیث کی دا دائم او مقصود داره چه دائم دو قسمی ہمیشہ بو کل جاری کل غیر جاری. نمراد دا دائم نا غیر جاری بودی چه غیر تراکت بوی. نو دا باب تفسیر دا حدیثو کردو چه آغی بو نا من راغلی دا چه ولاڑی آئی که منکه او چه روانی ناغی کی استقرار دا نجاست تراز یا پا مخزی نو چو شریعت دا راکد او دا غیر راکد فرق را نکڑے معلوم داشا چی تغییر پیو کی چی رازی او پیو کی نرازی. منتب استادانو امام ابو حنیفم دا تغییر دا اوصافو قائل رہے لیکن مالک سیب چوئی فاقا تغییر حسی لے اعتبار ہوئی او امام ابو حنیفه تغییر علمی او پا ذہن دا مبتلا بهی لے اعتبار ہوئی چی پا واقعہ کی تغییر راغلی او تغییر اسی دیتو چی پا خند او پا بوئی معلوم کی. امام مالک سے ابم تغییر دا اوصاف معتبر ہوئی پا نجاست دا بو کی او امام ابو حنیفه تغییر دا اوصاف معتبر ہوئی و دی تغییر علمی ہوئی آغا تغییر حسی ہوئی.
تغییر نفس استعمال دا اوبو نه دی ځکه شریعت د استعمال د نجاست ته منع کړی ده. والرجز فاهجر د پلیتین لرې اوسېږه. او یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، خبائث پتا سو حرامي، نو حرام اکل استعمال او شرب ټولو کې داخل دی. نو خبائث هغه ته چې د پلیته استعمال پکې راځي. نو د یو جانب پلیتی چې پرته یو داغه اثر بل جانب ترسي په تحریک سره یا په تلوین سره یا په تقدیر سره، نو دی استعمال کې استعمال د نجاست راځي. او استعمال د نجاست شریعت معتبر کړي چې دونه کې. نو امام مالک صاحب تغییر حصي وای 4 سړی پیږي، او امام ابو حنیفه سوی تغییر علمی وای چې په ذهن د مبتلا به کې راځي او احتیاط پدې کې، او دا دلیل داغه ده. نو دی وی په ما راکېدو کې امتیاز بند دي، او حدیث کې دائم نو دائم جاری او غیر جاری دواړو ته وای. نو دی وی د دائم نمراد دلته غیر جاری وبدي ځکه تفسیری پراکت سره همیشه وب خدا سي چې نه روان دي، او همیشه وب دي ته چې پځه ولاړې بدل تمرات نه ولاړې د ذکر راکې دي. دا من اوله ده ذکر ته اجت استعمال تا ثم يتوضا منه ځان لمنه دا به په وخت کې منه ده چې حاجت او دستي دا ثم د استبعاد د پاره ده. نهر اغله د ابو ولاړو نو به هغه وخت کې به چلاته ته او د سم کې ضرورت تم دی ورته، نو ځان ته بیا سپلیت کړل. امام مالک صاحب د دې نه جواب کړي، او چونکه حافظ ابن تیمیه هم دا مسله کې اختیار کړی دی، دا تفصیل هغه لیکي خپل فتاوو کې چې دا منع د باب د تنجیس نه نه د باب د تنظیف نه ده. یعنی چې به امتیاز یو کې به بل سړی راشي امتیاز به کې به بل شي، نو آخر به مفضي شي تغییر تا. نو د باب د تنظیف او د آداب نه حضور مبارک معنا کړی دا. یعنی آخر کې به پلیتی شي، په اول کې نه دی پلیته، آخر کې به ډېر امتیاز شي، نو تغییر به حسن ناشي. مونږ وی ټیک ته په تنجیس کې تنظیف معنا راځي چې تنجیس د وجه نه معنا کوي، خو تنظیف هم پکې راغی. خدا ابتداء یادی نه انتهاء، ځکه د لا یبولن فاعل او د یتوضا فاعل سوکت یو کس دی. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضا منه، دی به او دس کوي. معلومه ده چې په اول ځل پلیت دي محتاج دی او دستا. او کله وی لا یتبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیه من الجنابه، نو پکې غسل کوي کنه غسل صلاح دا وار تغییر په اوصافو کې ناراضي، او دې ته معنا ده نو پکې بول کې نه پکې غسل د جنابت کې. او دا یاد ده چې حضور مبارک غسل معنا کړی، دا څومره وبدي غسل لپاره څومره وبي شړې په پزما کولاړو، نو کم از کم دومره وبو کې لامبي چې نامو پورې قرار سي کا چې پټي پکې، نو دا بل قلتين نه زیاتی کمی قلتين خدو من په زمانہ مارته ویلو په زمانہ وتل سیر او دولت چې راکې دا غینه غزياتي دي. او حضور مبارک وی جنابت غسل پکېونه کې معلومه ده چې قلتين نه زیاتې پدې دي، نو جنابت غسل بم پکې نه کې بال بم پکې نه کې. نو دا دلیل دی امام ابو حنیفه دی، یعنی غسل خو کېږي په قامتین د قلتین نه زیاتو بو کې چې پزمکه ولاړ ټیک ته یو کوزه ده، په کوزه خو سړی کول شي، خو دا هغه اوبه یادوي چې ته پکې غسل کې، نو غسل په کوم اوبو کېږي چې پزمکه یې که سړی پکې ننوځي ځان باندې اوبه اچي، نو دا اوبه د قلتین نه زیاتې دي او حضور ته منع کړې ده. معلومه ده چې قلتین باندې دار و مدار نه دی. امارته وی منع د بولو نه ده، دا څنګه چې جواز د غایت د لکه غیر ظاهریه وی شوکانی او داود ابن علی ظاهری وی چې حدیث کې خو منع د بولو نه ده، نو که غایت او د سماعت پکې چوکنو خیر ده.
نووي صاحب ورپور خان دي دا لقبح فهمه وعقله عقل باندې بلا پروت ده. شریعت هغه څه زیادای چې هغه زیات وقوع لري او د سماعت څوک عام په وبو کې نه کوي امتیازي کوي. نو حضور ځکه امتیازي یادې کړی دی. د دې مطلب دا نه دی چې کنه غایت روا دي او بول ناروا دي. دا بول د څه وجه نه منع دی چې بدبویي او پلیتي راولي کنه. او غایت خو د هغې نه زیات او د سماعت او هغه بول مباشرتا مانا دی چې پاره امتیازې پکې وکړي. که په لوښي دې کې دې وکړو هغه لوښي دې په هغې کې واړو نو خیر دی. حدیث کې دې نه منع نه ده راغلی. یا بار دې لختي وي لختي کې دې امتیاز وکړو لختي په ذریعه اوبو ته ورسېدی نو د دغه نه منع نه ده راغلی. دا ظاهریه وي شوکاني وي. نو ظاهریه او دا خرافات. زکات په مال د تجارت کې نه وي. شهم د خنزیر پاک ګڼي. منع خو د لحم الخنزیر نه راغلی ده د شحم الخنزیر نه خو نه ده راغلی. او منع د بورو نه راغلی د غایتو نه ده راغلی. نو بیا پلار په دې مازدیګر هم ما په دې سر ځکه چې منع خو د اوف قول نه راغلی ده. ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما راته وخیمه اوف ورته مه وایه خو لرګي راواله او په دې سر یې داسې ووایه ځکه چې د ضرب نه خو منع نه ده راغلی. دا د ظاهریو خبر چا تفقه فی الدین ورته نه ده حاصله. نو راکب سره ذکر تفسیر وکړه چې مراد د دائم نه غیر جاری وبري او منع محمول ده په تنجیس نه په تنظیف. قال ابو عیسی هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر باب ما جاء في ماء البحر انه طهور. د سمندر او پاک کون کی دی طاهر مطهر دی. حدثنا قتيبة عن مالك حدثنا سواري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليمان سيد المسيب من عالم بن الازرق ان المغيرة بن ابي هريرة ومن بني عبد الدار اخبره انه سمع ابو هريرة وي يقول سأل رجل يوصلي راغي عبد بن صخر البياضي يا حميد يا عبد الله بن صخر البياضي دي حضورنا تپوس کئی یا رسول الله قربان انا نرکب البحر من پا سمندر سوریگو پا سمندر سوریگی سوک پا کشتو سوریگی انا نرکب السفن فی البحر من پا کشتو کی سوریگو چاگا پا سمندر کی روان او کلوی انا نستعد سمک من کبال خکار کونو سمندر تزو سمندر بتا سو عامونی لی دلی شنی شانو بوی سپینی چه لاس کراوال سپینی سمندر تا چگوری شینی خودی ترخیو بی تو حیرانش چه خدای دادی که ترخوال نمکینی دمرا سخت مالگیجینی سڑی اگر نشی راکو چه پلاس تیواچو ولی لکه دا گنیو بچی یا چه سڑی پلاس پاڑی لاس پا دی سلیخش مخلاصو نا پینشی وینزلی جامعه دی چی پی وینزلی صابون تینیزی بیا او چولم بینو علی با بدن با دا کیگی چی پا خگو بولم دا سمندرو با آقا فصل نکی سمندرو با بجلی نپیدا کی سمندرو با یو منگیر آواله یو بوٹی تواچی آقا بوچ کی او خورکی زمک نو غیر طبیعو بودی او دیره دنیا کی ما ته یو یا حصے سمندر دی او یو کم دیر سے اوچر پڑم بیزل سمندر کے اتلم دا کراچی نا سعودی عرب اشپگ رضی پا دریاب کے روانو ما خدا دنیا کی اوچشتا نو پا ومرسی یمن تا نزدیشو غرونا می لیر نولی دن دا ازلم یو هوا اکرا او مارغان میولی دل دا ایلی میلی نا سمندر پا غاڑو چی گرزی نبی یو رزال تا جزو لارو من یمن تا لارو
نو شپږ ورځې په سمندر کې ګرځېده نو وچونه ده هغو یخ ده نو سمندر ډېر دی اما ته کوره راوړه وکنه یو ځل شنه ډېره ده شنه ده دریاب ده او وچه لږه ده انا نرکب البحر مونږ په سمندر او پخوا وړې کشتۍ وې نه غټې کشتۍ مې خو سم جزونو په شان خو نه وې نو غاړو غاړو ته به دې ګرځېدل وړه کشتۍ چې لږ مخکې کې هغه اوړي ځکه غټې غټې چپې د غرونو مره چپې راځي موجن کالجبال د غرونو په شان چپې وي سمندر په غاړه چې ودرېږي چپه به راشي لاړه به شي کله سړی ځان سره یوسي کراچۍ د سمندر په غاړه ده بیا پکې یو چې د هغې ته منوړه وایي خلک په موټر لانچونه کې وړ وړ کشتي په دې تیلو ګرځي په هغې کې ځي سمندر کې سړی سفر کې په ډومبي ځل سر باندې درد راځي بیا یو نیم شوار و زه په سر دقه شان پروت نه مې ډوډۍ خوړی شوه نه چای نه څه بل څه هغې نه پس سړی داسې ګنده بوی دی نو انا نرکب البحر یعنی انا نرکب السفن فی البحر مونږ په کشتو کې کینو په سمندر کې ونحمل معنا القلیل من الماء ځان سره لږ یو بوړو خوږې ځکه سمندر اوبه څوک نشي څکلی نو خوږې اوبه را سره لږ ډېر واړه کشتۍ دومره اوبه خو نه جوړی اوس جزونه راغلی دي اوس د بحري جزونو سفرونه ختم شو ټول هوایي شو بحري جزرو سفینه حجاج بیا ورته وایي 11 چته نو څلورو چتو کې ماشیني وه کارخانې وې او څه کې دا غذایي دا ګډان او ویان پکې ځوړند دي ځکه 3.5 زره خلک وړي اجیان او هغې سره سامانونه او د هغې د خوراڅکاک انتظام او هسپتالي پکې هوټلي پکې او دوبي ګاټونه دوبي جامې وینځل او د جماعتي پکې حیران بشه چې لوی کلی روان لارې پکې نشي معلومولی چې خپل ځای نه کوم دی بیا به لارو کې ګرځي چې خدای زما ځای کوم دی بحري جز نه اشنا شي سفینه حجه اغړ سمندر کې هم تللی دی بل بحر خلیج فارس کې انا نرکب البحر سه من بحر دی تریخ سمندر ته وایي او خوږ ته نهر وایي انا نرکب البحر موږ په سمندرونو کې سفر کوو او ځان سره لږې اوبه وړو خوږې د ضرورت دپاره فین تودعنا بیا تشنا که په هغې چاره دام کو خو بیا د تندې نوبت راځي اوبه به ختم شي افنتوضأ من ماء البحر حضور مبارک ته وایي قربان او دست کولی شو د سمندر د اوبونه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک ورته وایي هو الطهور ماؤه الحل میتته د سمندر اوبه پاکې دي او میتې حلاله ده دریو بحثو ته به خیال کوئ اول دا چې دې صحابي مبارک ته منشه د اشکال څه وه ولې اشکال کو دویم دا چې حضور په نام جواب ورنه که هو الطهور ماؤه الحل میتته داسې ورته نه وایي چې او کوئ نه یو سمندر اوبه پاکې دي او مردار حلال نو جواب یې په اضافه مو کو دا خاص جواب یې اختیار کړ دریم دا چې میته د سمندر حلاله ده مطلقا او که څه تفصیل دی پکې نو دې دریو بحثو ته به خیال الله اول چې صحابو ته ولې اشکالو نو ما ورته ضمنه نه وی چې سمندر اوبه د عام اوبو په شان نه دي ځکه خوند یې تریخ دی بوی یې خراب دی بدن نه پاکوي جامې نه پاکوي زراعت نه کوي بجلی نه پیدا کوي
نو دا طبیعي عام اوبو پشان ندی، نو دا محل د اشکالو چې خوند او رنگ او بوی بدل لے، نو دی خو باندې خو به نه کېږي جوړی. دویمه دا ده چې سمندر کې مختلف حیوانات اوسېږي. دا علما د حیواناتو د مخلوقات وای 6,000 انواع په سمندر کې دي او 4,000 انواع په اوچه دي د حیوانات. دغه سمندر ډیر دی، یو کم 30 سي اوچه دا او یو او یا سي اوبدي، نو چې سمندر ایسا ډیر ده نو حیوانات هم پکې ډیر دي. غوایان پکې شته، میخ شته، خنزیران شته، سپي شته، انسانان شته سمندري، کبان مختلف، ماران. انسانی دریابي دغې مې پټو لیدلی، شکل یې د انسان وي، د سړي وي، د ښځې سر یې د کب وي، لاندې د سړي شکل. نو سمندر نه یو دوه روتي وي، یو ځل انسانان دوبۍ کې. نو څوکیدارو پې اواز وکړ، هغوی جوړه څوک فراریان دي، په غلا راغلي دي. هغې منډه کړې سمندر ته، ټوپ یې وو، یو یې ته وویشت، یو هلته پروت دی په عجایبګر کې، هغه وچ کړی دی په لندن. نو سر یې د کب دی مایي، لاندې سامان یې ټول د ښځو دی، تیري فرج یې دی، دوبری ده او خپې دي. سمندري انسانان، خنزیران، سپي خو مې ډېر لیدلي دي، جم دي، بهر هم ګرځي دننه هم ګرځي. داسې حیوانات یې دومره غټه خولي، دومره اواز کوي چې حیران بشي چې خدای دا څه بنا. افریقي سمندرونو کې مې لیدلي دي ناشنا، داسې حیوان مې لیدلی دی سمندر کې چې سر یې داسې لاندې لکۍ شانتې نرۍ شوي او سر یې داسې، خدای داسې شی. داسې کبان یې د جزره به مخې نه والوځي، نو ځي به په هوا کې ځي به 1 میل 2 میله به لرې سمندر کې بیا پروسي، لکه د ښارونو په شان برک برک وزر یې غټ الوځي. بعضې داسې کبان یې چې هغه کشتۍ اړوي، دا وړۍ کشتۍ او خلک خوري، دومره خولي په سمندر کې ښکاري او غاښونه وي داسې د جس پسې را رواني، کله څرګند شي کله پټ شي، داسې لکه دا تیز پی چې په دی لارې او موټر پسې رواني، نو چې ستړي شي واپس شي. او دا جیان اکثر چې پخوا به تلل، نو بهري جزونو کې لکه طالبان چې بعضې حریساني د یوې ډوډۍ ضرورت وي نو 15 راوالي، نو بیا بس شي. نو دغه شان جیانو کې خېټوان هم وي، نو چې 3 ډوډۍ وي نو هغې ته 15 راوالي او انګولي، نو بیا بس شي. نو بیا د جز د سورنګونو نه غورځوي سمندر ته، نو هلته ورته دا کبان دغه شان ولاړ مړی چې په جز کې وشي نو هغه سمندر ته غورځوي. نو صندوق کې داسې واچي، صندوق په زنځیر رواني، کته ته به ورته ګوره، ځکه جز ډېر لوی وي، نو چې سمندر سطحې ته ورسي نو لاندې نه ورونه یې لرې شي، نو مړی پکې پروت شي. نو هلته داسې حیوانات چې په مخ یې سټیر کېږي او نوړی. نو دویم منشه د سوال دا وه چې سمندر کې مختلف حیوانات اوسېږي او مریم پکې او دسماتې کوي، نو دا خو مسکن د حیواناتو د دوام او د سباع دی، نو به بې ځکه پلیتي او دا محل د شبیو. دوی په حکم نو لګولی، خو دې څیزونو ته یې کتل. درېیم دا چې د دنیا ټولې ګندګۍ او لختي سمندر ته غورځېږي، دا څومره ګندنالی وي، څښانالی وي، د آخر کې ځي سیندونو ته او سیندونو په واسطه سمندر ته. دا سیندونه چې دلته زموږ 400 طرف ته چې ځي، دا باسین ته غورځېږي او باسین به یې سمندر ته غورځېږي. او د خدای راز دی، دا سمندر به پیدا کړي دي چې څه بلا ورغورځي هغه ختموي. د غوانو نه مې غټ کبان لیدلي، کراچۍ کې کارخانه د کبانو لوی، نو دا سهار وختي موټر لانچونو والا دا جزونو کې ځي واړو کشتو کې او په کونډو باندې کبان نیسي.
یو ځل یو کپ پکې ګیر شو مایې نو هغه دومره دروندو چې هغه کښتۍ ځان سره ګرځم دوی را ټینګولی نه شو او کونډې یې خوله کې ننوته نو دوی ورسره ګرځېدل او خلاص کاک په نور وررسو درې ورځې هغه جز یې ګرځو ځان سره چې هغه کپ ستړی شو بیا دغه شو مړ شو نو دوی په مزه مزه راوسته غاړه ته نو بیا انسانانو خو هغه نه سره اوچتولی نو په هغه کرین باندې راوخ کرین هغه آلی چې هغه جزونه مو چته یو موټر یو لاره مو چته په هغې یې راوخېجو غاړه ته نو په هغې 2 روپۍ د ټیکټ مقرر و د کتو نو چې دې خوا به سړی ولاړ و خوا ته نه ښکارېده دومره بلا نو پته نه لګي چې څو منه غوښې ترې وتې وې او څو 160 ټیمه تیل ترې وتې د کبانو تیل په دارو کې استعمالیږي او په ګولو کې په سمندرونو کې بلاګانې دي د حیواناتو د بلتیا خو به تا لیدلي په دې اصلو به کې په دې سرکسونو دا کب به مې لیدلې افریقا کې یو ښار دی ډاربن نو هلته د کبانو منظر و نو زه تللی وم ورته نو کب روزي داسې په اوبو کې ورته وایي ښځه او سړی ورته ولاړ داسې ټوپ کا داسې کا سلام وکړه مخکې شه داسې کا خبر باندې پیږي سلام وکړه وایي دا 30 ټنه منه وزن دی د ده 1 ټنه 30 منه او دومره عمر یې د کب بیا بالا راشي تېز دی ورته وایي کب ډېر هوښیار شی دی بې اندازې په دې ټولو حیواناتو او خبرې هم کوي یو بل سره خو هغه اواز باندې څوک نه پېږي نو چونکې دا ماوا د حیواناتو د سباو ده او دلته به ممات او حیات او مدسمات به کوي نو د هغې محل د شبې دا چې دا خو به د هغې دریم دا چې د دنیا ګندګۍ ورپروزي نو دوی دا به اوبه پاکې نه وي نو حضور مبارک ورته وایي نه والطهور ماؤه الحل میتته د سمندر اوبه پاکې دي او مردار حلاله ده او جواب دا ولې ورته نه کو چې او ویسې مونږ ځو په سمندر کې او خوږې اوبه لګي که په هغې استعما او دس کو خو بیا به تنده راشي نو په سمندر په اوبو کول شي نو حضور ورته نعم ولې نه وایي او جواب کې ورته اضافه هم وکړه د اراس پکې سره نو د دې جواب دا دی چې حضور نعم ورته دم نه وي او کوي خیر ځکه احتمال د دې چې دا اودس ماتې یعنی اودس او غسل به د ضرورت په وخت کې پې رایج کړي ځکه هغې د ضرورت تپوس کړه نو ضرورت کې دې وي که نه وي اوبه پاکې دي دویم دا چې هغې د وضو تپوس کړه نو که نعم ویلې وې نو بیا به حکم شامل صرف وضو لره وي غسل لره به نه وي چې اودس روا دی او غسل ناروا دی کنې نو الطهور ماؤه وي ورته ووایي لفظ عام وي چې ټول صورتونه پکې شامل شو که ضرورت وي که بلا ضرورت وي که اودس وي که غسل وي که باقي د صفایي څیزونه نظافت ټولو دپاره استعمالولی شي والطهور ماؤه بدایره کې تخصیص دی چې د سمندر اوبه پاکې دي خو دلته تخصیص مقصود نه دی دلته اتصاف د ماؤه په طهور باندې یقینا دغه دی اتصاف دی چې اوبه د سمندر خامخا مطهرې دي دا نه وایي چې غیر د سمندر نه مطهرې نه دي یعنی د سمندر اوبه ګورې مطهرې دي د غیر مطهر احتمال مه راولئ نو دیتا تخصیص المبتدا بحال الخبر وی تخصیص المسلح بحال المسند لیکن کان قد قتل الهوا رجلا فانی انا ذالک الرجل که عشق سوک مړکړي نو زه هغه یم یعنی زه خامخا مقتول د عشق
ان كان قد قتل الهوى رجلا فاني انا ذلك الرجل. یعنی زه خالص مقتول د عشق یم. داسې نه وي چې دنیا کې نور نشته، خو زما دا مرګ د عشق مرګ دی. دغه شان حضور مبارک وای سمندر اوبه مطهر دي، د عدم تطهر احتمال پکې نشته. نو اتصاف د اوبو په طهوریت مقصود دی، داسې حصر د طهوریت په اوبو د سمندر کې مقصود نه دی. کنه مبتدا خبر چې دواړه معرفي فائدہ کوي، حصر او تخصیص. دا لومبه خبره شو. دویمه دا چې الحل میتته، حضور مبارک دا میته ولې یاد کړه؟ هغې خو د میتې تپوس نه دی کړی، خو د استعمال د اودس د چارهدام د اوبو تپوس کړی. هغې تپوس د اوبو کوي، حضور ورته میته هم بیان کړه. نو حضور جواب والا دیتا اتناب وی، یعنی بظاہر خو طالبانو په اصطلاح کې فحش فی الکلام د زیاتی په هغې تپوس نه دی کړی او ته ورته بیانوي، خو چې کوم کلام مفید وي هغې ته به اتناب وی. دا فصاحت او د بلاغت تقاضا ده. حضور مبارک ورته جواب کې ځکه اضافه وکړه چې هغه وی چې د اوبو غوندې ظاهر څیز کې د دوی شکی، نو په میتو کې خو به خود شکی. نو حضور ورته مخکې د تپوس نه جواب وکړ. دویم دا چې څنګه د دوی اوبو ته ضرورت دی او د اوبو تپوس یې وکړو، خو د دوی خوراک او څښاک ته هم ضرورت دی، ځکه سمندر کې خو بل څه نه معلومه نی بغیر د کبانو د دې شیانو نه. نو حضور مبارک ورته د خپل طرف احسان وکړ او د میتو احکام یې ورته بیان کړ. درېیمه دا چې حقیقت کې هغه علت د هغې دفع کړه چې دوی میتې خو به مردارې وي او د مردار څیز وقوع په اوبو کې سبب د نجاست دی. نو حضور مبارک ورته وی نه الحل میتته، دلته حل په معنا د طاهر سره دی، د دې میته پاکه ده. نو که پاک څیز مړ شي، کوم شی چې په سمندر کې اوسېږي هغه پاکي، نو د پاک څیز په مرګ باندې هغه شی پلیتېږي نه. چې کوم شی په سمندر کې اوسېږي که مړ شي، یو خراس کاکتیا جدا مسله ده. نو دلته حل په معنا طاهر سره دی. نو د هغې منشه د سوال دا وه چې دې کې حیوانات اوسېږي او هغه مري. نو حضور ورته وی حیوانات یې پاک دي او د پاک څیز په مرګ باندې په اوبو کې اوبه نه پلیتېږي. دا منشه د سوال یې وله ختم کړه. دا دوه خبرې شوې. درېیمه خبره د سمندر هر شی پاک دی، یعنی حلال دی. حل په معنا د حلال سره راځي او حل په معنا د طاهر سره. موږ چې معنا د طاهر وکړو نو ضرور نه ده چې کوم شی طاهر هغه دی تفریم. حیوانات خو ټول جمدي پاک دي، سپی جمدي پاک دی، که کوترې ستا په غېږ کې ناستې لوند دي او مونځ کوې نو مونځ دې کېږي. کوترې د غېږ کې نیولې یا سپی په اوبو کې کېناستې او په باټي کې، خو خولې ته بار ده او سپی پورې څه نجاست دي، نو اوبه پاکې دي. ګورې یاد لرئ ښه. او که خولې پکې جوټه کړه نو بیا د جوټې د وجې نه پلیتېږي، لعاب ورسره ګډ شو. نو جمدي حیوانات خو ټول پاک دي. نو که طاهر حل په معنا د طاهر سره کې لکه دا ظاهر ده، نو پاک ټول دي، دی کې اختلاف نشته. اختلاف په معقول او عدم معقول کې دی. نو د سمندر شیانو کې اختلاف دی او زمون مذهب پکې ډېر سخت دی. که اشته لږ وی وی نو ښه به چار سم فرق. ما ته یو مالکي وي ستاسو وطن کې شمشتین خوري ما نه دا خو مونږ خورو. اما لیدلې د عرب بعض ملکو دا کونی کبر سي سرطان دا سبزي دا لکه دا رب دا خوري او شوافی دا چندخی خوري او پیکوڑی تی تاله پیکوڑو پشانه پدار کرده پا ویسنو که پخی خوري.
خدا درې وړه امامان سوی تقریبا د دې مذهب قریب یو قول خدای چې د سمندر هر شی پاک دی حتی کې چې خنزیران سپی او ماران دا ټول پاک دی پاک په معنا حلال یعنی خوراک یې کول شي دیم قول دا دی چې چندخ د قتل لمن راغله او سلحفات نه دا مخره باقی ټول سيزونه خورا دریم مشهور معمول به پکې دا دی چې کوم حیوان نظیر په اوچه کې حلالي دا غي نظیر په دریاب کې حلال دی او چې کوم حیوان په اوچه باندې دا غي نظیر په دریاب کې بند اوس سپي بار پلیت نو سمندری سپي موي پلیت او خنزیر او ګیدړ او شرمخ د اوچه پلیت نو د دریاب هم پلیت او غو میخ او ګډان او چیرلی دریابی د اوچه پاک دي خوراک حلال دی نو دریاب مال عمل داغي پدې نو دریواړه امامان وای چې کوم سیز د اوچه پاک دی حلال دی هغه دریابی حلال دی او چې کوم سیز د اوچه باندې نو هغه دریابی باندې او د کوم شي چې نظیر نیوي نو هغه حلال دی ټول ځکه انواع د حیوانات په دریاب کې زیات دي د انواع د حیوانات د اوچه نه دا 4000 انواع دي هغه 5000 دي مالکیان په وطن کې چې دغه خوري دا مګي غټه مګي علاله کړي قصابانو ځانته تپسان خوري کاران خوري سپي خوري مالکیان سپي خوري مشهور قول دی غلط عادت سپي اوس له تهذیب زیات شونه باز سيزونه نه خوري نو چې د خسپي مګي دا ټول خوري لکه چینیان دي چې مارویني داسې خوشاله شي مارولي سرته پرې کې باقي خوري او که سنگاپور ته لاړې هلته پښوګان او دا بيزوګان بیس په شکه بند کړي او دا سر ولا سوري نو دا غي مازه خوري په کاشو په سنگاپور کې کم حیوان چې د خوخي شو کې باندې کم د خوخي هغه بدل لپوخ مارا پښوګان خنزیران خداغي چې د سمندر هر شي ته پاک وي دلیل یې سره دو دلیل وای بلکې درې دلیل کې یو نست آیات دوا حدیث نست آیات دار وحل لكم صيد البحر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما نخذوي احل لكم صيد البحر وطعامه حلال لتاسو لا سوید په معنا د مسوید سره ده او طعام سمندر کې چې سخت کار کې او طعام هغه د مارماه البحر چې سمندر یې راو غورځي دا خره نو چې خزر سوید عام کړی دی سوید د سمندر روا ده نو سوید په یوازې مېت نه وای نو سوید په معنا د مسوید سره ده هر مسوید ته سوید البحر وای دا یو دویم دا حدیث کے عموم دا دی الحل میتته میتل سمندر حلال دا نو چه میتی تی حلال وی نو حرم میتی حلال شو تاسو کم ولی وی
دریم قصه د غزوه سیف البحر بدل راشي بخاری شریف کې سو صحابه کرام تللی دي 300 نفر د ابو عبیده بن جراح په نو سمندر غاړه ته بلاد جوهینو ته تلو الته د مدینه بندرګام نږدې دی یمبو نو الته دی باندې لوګتن دراغله نو خدای ورته او دابه د بحر نه راغله ابه دا صحابه ورته دی رشو اتل سورځه هغه خړو خلاصې دنه او خدای خرابوم نه کرامت مو د دسترګي په کوغال کې واته کسان زیدل او دا غي یو دلشي یو ذکر یو صحابي امیر وی یو کسته چې په او حصور شو درېګا او نيزه په لاس کې والا هغه سړی راکب په اوخه روانو ته دا غي غدو دغه ته مشن رسیدي نمر بلا نو 300 نفر چې وخت ته اړم یو نخلاصي او چې امکړه او ځان سره راوړه او سید الکائنات ته غوستله معلوم راکې چې څنګه نه سودوزي او پړه نو دا بدا بحر خړلو کته ضرورت د وجه نه حضور مبارک په وطن کې دغه ضرورت نو دا درې دلایل شو یو آیات شهد البحر حل لكم شهد البحر دویم دا حدیث مبارک الحل میتته دریم واقعه دا ده مونږ وایو علاوه د سمک نه ټول بند دلیل یې سره نسته قرآن ده د حضور مبارک په صفت کې خدای پاک وایي یحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث طیبات والا پیغمبر حلالای او دا خبائث په حرامای او بغیر د مشه د کم نه وزیرستان کې ورته مشه و بغیر او شمالي اتحاد ورته ماهی وای او موږ ورته کب وایو بغیر د کم نه دا ټول خبائث دي ګنده سيزونه دي خدا دلیل زمازه د تنه پروسه ځکه ته به ورته ګنده وي او چې څوک یې خوري هغې ورته ګنده نه وایي لکه نسواري سړی نسوار ګنده شی دی که پاک شي او چې څوک یې اچي هغې ورته ګنده نه وایي ګنده یې ورته وي د چرګو د سماتې ګڼل نه بیا به یې خوله کې اچولې نو امام احمد صاحب وایي خبائث او طیباتو کې عرف د عربو له اعتبار دی ځکه قرآن شریف د عربو په اصطلاح راغلی او دا غي په محاور راغلی او دا دلیل لا کمزور ښکاري او دا ټول زموږ دي کتابونو کې ذکر کوي یحرم علیهم الخبائث غیر د سمک نه خبائث دي ولې دي موږ ورته خبائث وایو نه هغه خبره پکار ده چې ځان له حسن ته ویل شي او مجلس کې په کچا کېږي بعض دلایل موږ دلته ورو چې نشو ویلې بل چاته راپور خان دي دا څه خبره او دلته په پینځه اخلاصي زما دا پینځه شو دا شو پیږي کنه ویم دا چې حضور مبارک ویلي دي چې موږ له په میتو کې 2 سيزونه حلال دي وحل لنا دمان ومیتتان نو الدمان خو د مشک وینه ده او بله کوم جګر او کبد او طحال او میتا یو سمک ته یو ملخ ته نو حضور مبارک په خپل په میتو کې صرف 2 سيزونه یاد کړی دي میتا ملخ او سمک مې دوه مرتضی کوي چې بغیر د ذبح د حلال او دا غټ کبان دا ملخان دا قاتی او ورنه دا خو خب ګندې ټول اوس دا آیات ته جواب شکو مونږ آیات کې سوید په معنا مستری سره د استیاد نه په معنا د مسعود سره
د سمندر کې ښکار کول د روا دي اگر چې ته محرم نو ښکار خو خلک د زمروم کوي ښکار کله د ګیدړانو کوي نو دلته سوید په معنا د استیاء سره دی او طعام هغه ماکول سیس شو نو حل او دلیل دا چې ورپسې وحرم علیکم سوید البر ما دمتم حرما د بر مسوید خو حلال دی ښکار یې باندې تبع ښکار کینا او قبل چا تعالی ښکار کړی یې ځان لښکار کړی به خرڅي پتا نه به خراواره نو چې سوید البر کې سوید په معنا مستری وي نو سوید البر کې مستیات په معنا مستری وي یو شاعر وای سوید الملوک ثعالبا وارانبا واذا خرجت فسویدی الابطال د بادشاہ نوخکار ثعالب او ارانب ګدړانو سوي او زه چې میدان ته وزم نو زه د پهلوانان ښکار کوم دا وجنم نو سوید الملوک ثعالبا وارانبا واذا خرجت فسویدی الابطال نو بادران ښکار نه ښکار معنا وجل نو دلته سوید په معنا د استیاد سره ده نه په معنا د مسجد سره آیات کې قرینه شوم خارج دویم دا چې هغه سید الکائنات ویلی حل میتته دا عام دی او حدیث د حدیث مخصص ګرځي په اتفاق سره دا میته په خپل عموم نه ده ځکه د دې میته تفسیر راغلی دی په ابن ماجه کې چې هغه میته نمرا دا میته یو سمک ته بل جرات نو حدیث په عموم پاتې نشو دریم دا چې صحابه کرام خړلو نو هغه د بازه کې دا بیت لاک په خو بازه کې فال خالن البحر حوتا میتا یو سمندر نه کبر ورده خدا به سره ته بازه کې ځکه تعبیر راغلی چې به اندازې غټو او دا عرب دا شیخانو د زړو خوځو دي چې هغه وی کم د 2 منو زیات شنو بند دا بعد شیخان وی کنه چې چرګ بالي علاله چې درې ورځې وتړل خمل مبد تناسي درې ورځې به بوله چرګ علاله دغه دا شان د چرګ نه دا چې کې دي چرته او د سماته کول نو دغه شان چې دی دین د عبی سره ځکه تعبیر شوی چې شکل یې غټو دغه خاص سمندر په اتفاق د علماء پاکي دي خو صحابه په دور کې اختلاف وو بعض صحابه وي سمندر به مکروه دي ځکه د دې لاندې اور دي دوزخ ته سمندرونو د لاندې یا اور به د دې ځای نه راوچتېږي ځکه خدای وي وذل بحار او سجرات او اوس خو بالفعل اور دي قسم دې چروانې په سمندر کې بصیر کې به وینې د شپې پاسپور سره ځاوي هغه نه چور کوي امون ته یو منظر خودل شوی دی په عربو کې چې سمندر کې دنه شغلې راخیږي شغلې را روانې دي بره تیروسي او دا تیلونه چې دی پټرول ډیزل دا اکثر سمندرونو کې لاندې پکې سمندر نه بروي ویني نو سمندر د لاندې اور دی خو اور خو سبب د کراهیت نه نه ابن عمر سے وای سمندر او بزکه مکروه دي چې لاندې ته اور دی یا اور بد دې زین روزي د دوزخ قیامت پر انسان بحری چی کنا حیوانات ټول اچھا کما سمندر کې دا کبر ترا غو شو د دې غزوې نوم دی غزوه سیف البحر دغه علاقو ته زتلې او کبان اوسم شته داسې نه غړ غړ پاغه سمندرونو کې